نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډیره زیاته ناشنا ده که ستا هر قسم حاجت وي د غرونو برابر ستا حاجت پوره کیږي به که ستا څومره مشکلات دي د غرونو برابر مشکلات دي ختمیږي محترمو دغه رنګه مال او دولت او رزق به داسې راځي لکه څنګه چې د بر نه اوبه راځي نن تاسو ته د سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح د دې صورت محترمو ډیر زیات ناشنا برکات دي او ډیر زیات محترمو ناشنا فضایل دي فرمای محترمو چې په چا باندې تنگدستی او په ترتیب او طریقه کار باندې د صورت وي الله پاک کو دومره مالامال کې دومره مالامال چې پوره ژوند کې محترمو چاته روجت نه راځي بس صرف تاسو دا وظیفه سلوي ورځو کوي ان شاء الله العزیز مکمل ګارانټي در کوم دلا الله پاک بس تاسو حالت ډیر زیات بهتر کی دغه رنګ زنانه به څنګه کوي د روزانه کول دي نارینه به څنګه کوي د روزانه کول دي نو دغه مکمل ترتیب او مکمل حساب کتاب تاسو په دې کلیپ کې دا وایم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهی ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی زما د اسلام ډیر او زیات قدرمند او قدردانو مسلمانانو خویندورونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیات عظیم شان او ډیره زیات مبارک وظیفه ده ان شاء الله زما د خپل رب نه د امید دی چې څوک هم دا وظیفه کوي نو الله پاک به مالا مال کوي څوک هم دا وظیفه کوي الله پاک به رزق ورکړي بې پناه څوک محترمو دا وظیفه کوي رښتې به کوي په ښځه کوي څوک محترمو دا وظیفه کوي مدینه منورې ته مکې مکرمې ته الله پاک به لازمن غواړي کله چې محترمو سورۃ النصر د نازل شو صحابه کرام ډیر زیات خوشاله شو اذا جاء نصر الله والفتح رال د الله پاک امداد او کامیابی رااله له دومره خوشاله شو چې هر طرف ته فتوحات دي او هر طرف ته مسلمانان و دین اسلام طرف ته روان دي او هر طرف ته محترم خوشحالي دي هر یو صحابي په خپل ځای باندې ډېر خوشاله نبی کریم صلی الله علیه و وسلم تر عباس رضی الله تعالی عنہ یا ابن عباس او دا نه بعض روایتونو کې راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا جړا شوسته وی جړل او سر جړل نور صحابه کرامو چې لکه دومره د خوشاله موقع او دغه دوانه جاړي چې موږ کار دي یار نبی له سلام تاسو کله کوله جاړي ناغوی د نور دوی ټیک دا چې پته هم راځي مال هم راځي دولت هم راځي هر څه راځي نبی له سلام کوم مقصد د پر راغلی واغه مقصد پورا شو لہذا نبی له سلام د دنیا نه دي به روس نور صحابه کرامو نه پته ولګل چې ها دا خبره هم کېو نو که تاسو ګورئ په دې صورت کې ذکر د فتح او کامیابی دی اذا جاء نصر الله والفتح نو الله پاک امداد برازي فتح کامیابی دا برازي نو که تاسو مقدمي او د صورت شروع کړه دا ختميږي کته د نوکری په تلاش کې د صورت دی شروع کړه د ان شاء الله ملاويږي د رښتیا په تلاش کې د مال او دولت په تلاش کې د روزګار په تلاش کې حاجت دې مشکل دې بیماری ان شاء الله راضي به ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا تبین خلق راضي و ډلې ډلې راضي فوجونه راضي په اسلام کې به شاملېږي وسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا الله پاک حمد ثنا کا تسبیح کا وخت توبه قبلون کړي محترم مسلمانانو ترتیب او طریقه کار به د وظیفې داسې شي کو څوک هم دا وظیفه کول غواړي محترم مسلمانانو هغې له پکار چې دا وظیفه شروع کی د سحر د مانځنه مخکې یا د سحر مانځنه بعد دی یو شپېرې دا صورت وای بیا د ماسپښین د مانځنه بعد دوی شپېرې وای 22 بیا د مازدیګر د مانځنه بعد 23 شپېرې وای او دغه رنګ بیا د ماښام د مانځنه بعد 24 شپېرې وای او د ماوسن د مانځنه بعد 25 شپېرې وای په یو ورځ باندې او دغه رنګ په دویم ورځ هم دغه شان د سحر مانځنه بعد 21 ماسپښین نه بعد 22 مازدیګر نه بعد 23 ماښام نه بعد 24 او ماوسن نه بعد 25 شپېرې د روزانه کې د وظیفه تر 40 ورځې پورې ان شاء الله عزیز ان شاء الله په 40 ورځې کې الله پاک د انسان ته خوشخبری ورکړي
که دا رزق غواړي او که دا مال او دولت غواړي، رشته غواړي، نوکري غواړي، کاروبار غواړي، پیسې غواړي، سم غواړي، انشاءالله العزیز الله پاک په امید سره د الله پاک په عطا سره موږ او تاسو الله پاک ښه مالداره کوي. محترم کوشش کول پکار دی وظیفه په خپله مو کو، ملګرو سره هم شیر والله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.